سلامونه ملګرو، تاسو خبر ډېر بد خبر زمون پلارنې ټبر یا زمون کلی کې همدا ډرون اټیک روان دي چې له سهار راسي دوه اټیک شوي دي، خو شکر الحمدلله زیان کوم جانې نه دی رسېدلی نه مالي. خو دومره ویلی سم چې په علاقه کې ویره ترخه چې کوم د بیخي سیوا شوې ده او کولی شي چې زموږ په کورونو هم دغه بمونه راوګزار کړي. د دې نه مخکې باید دا غږ را سره خامخا په درګه کې او ویډیو سره حتما شیر کړي. باید د حکومتي چارواکو ته باید جوړ کړي چې څومره سیاسي مشران دي، څومره پوهان دي، څومره انتظامیه خلک دی باید ورته ورسېږي. دغه ډرون اټیک لا هم په غرونو شوي دي، خو خلک وایي چې کېدلی شي چې په ښکته هم راکوز شي. نو موږ خواست کوو چې ټولو ولس څخه چې باید غږ پورته کوي او به هغه د تیرا په شان بیا ماشومان ښځې سړي پراته په دغه شان مړه وي، نو باید چې موږ تاسو د هغې څخه مخکې د دغې دپاره غږ پورته کړو، باید چې د اټیک بندي شي. په باجوړ کې په مختلف علاقو کې په مختلف طریقو باندې روان ټارګټ اپریشن په نوم باندې چې کوم دی ورسره دا شان په هر علاقه باندې تیریږي او د هر کلی چې کوم دی اوس دغه رانیسي. په دې لړ کې د تحصیل ښاروي سیاست رسمسۍ ته هم دغه قصې رسېدلې دي او لا هم نن دغه تاسو وینئ په تصویر کې چې په دغه ځای اټیک شوي دي او ډرون بمونه ګزارول شوي دي. زه ډېر په افسوس سره وایم چې باجوړ خو د ګلونو ښار خو باجوړ لا هم د بارودو ښکار دی او د جنګ پټۍ جوړ شوی دی. باید دا قصه نوره ختمه شي او د دې لپاره ښه کلک پوره اقدامونه وشي. د باجوړ ولس په د دې په آخري فیصله وکړي باید چې دوی نور جنګونه غواړي او که نه غواړي. که نه وي نو دغه شان د تیرا په شان داسې د وزیرستان او د باجوړ په شان دغه شان کورونو باندې به بمونه راولیږي او خلک به پکې وژل کېږي او مړه کېږي. بیا به موږ تاسو دغه ویر کوو په فیسبوک باندې په پوسټونو او مزاحمتونه به کوو. د دې نه ښه ده باید چې موږ تاسو په مزاحمتي لارې اختیار کړو، د دې لپاره کلک او ټوټلي اقدامونه واخلو. مننه ملګرو، تازه خبره ډېر بد خبره. همدا اوس مې کور ته کال وکړ چې موږ کډې بار کړي دي او تللي یو له کورونو څخه. ما ویل ولې ویل چې دلته کې حالات خراب شو، د وسلوالو او د پوځیانو په نامه باندې جنګ شروع دی او دلته کې ډرونونه راځي او په یعنی اټیک کوي، هسې نه چې زموږ په کورونو یې راواچوي او انسانان خپل ژوند د لاسه ونه کړي. په دغه وجه باندې چې هغه کورونه پرېښودل او ولاړ. بیا مې د ترونو زامنو داسې نور خلکو سره هم رابطې وکړې، هغوی هم دغه خبره کوله چې موږ خپل کورونه پرېښي دي او دغه کورونه مو ورته پرېښي دي. د سمسۍ مشرانو دا یوه کلکه فیصله کېښودل مخې ته پکار دي دغه وسلوال ګروپونو ته هم او دغه پوځ ته هم چې موږ دغه کورونه ډېر خپل ژوند مو ورته وقف کړی او دغه مو جوړ کړي دي، په ډېر خواریو سره دغه سامانونه مو برابر کړي دي او دا موږ کله هم تاسو ته ورانولو ته نه درکوو او نه به یې درته پرېږدو. یقین وکړه چې دا خبر مې واورېدو چې کاڼې تللي دي، یقین وکړه زړه مې ډېر زیات درد وکړو، بیخي بې سوره یم. خو زه د باجوړ ولس څخه خواست کوم چې باید زموږ تل خوار او زار شوي یو بدبخته علاقه کې اوسېږو چې کله هم موږ ته د ترقۍ د خوشحالۍ کارونه نه دي شوي. ټول عمر دغه غمونه، دردونه، جنګونه زموږ په علاقه باندې راځي او دومره یې ذلیله کړي یو. ته یقین وکړه چې په تېر وختونو کې کوم انقلاب راغلی او ښځو، سړو، ماشومان هر څه ذلیله شوي وو، په سرونو یې بکسونه او کاڼې بار کولې به مومندو ته به یې اړولې. هېڅ چا نه کوم نظر ورته کړی دی او نه کوم فیسیلیټیز سهولت ورکړل شوی دی. نن دغه خلک یو ځل بیا ډیپیز کېږي، بیخي بېوسه یو. یقین وکړه چې څوک اوس هغه خبره کوي چې زموږ تاریخ 15,000 کاله مخکې هغه او دغه و. یقین وکړه هغه تاریخ مو هم په شرمونو وشرموو، دغه غیرت مو هم په شرمونو وشرموو، عزت مو هم په شرمونو وشرموو. نه خو غیرت شته، نه پښتو شته، نه والله چې نه مزاحمت شته. خو دا فیصله کول پکار دي د باجوړ او پښتنو، بیا خاص کر زموږ د علاقې اوس چې کوم حالات دي دغه مشرانو ته وایم چې تاسو فیصله وکړئ او دغه خلک چې کوم دی باید د دغه وطن د ورانولو څخه منع کوي. والله دغه کورونه چې کوم مو جوړ کړي یقین وکړه چې دغه هم درته ورانوي، په دغه درته هم ډرونونه رچوي، دغه هم درته بمونه رچوي. نو لهذا له مخکې څخه د مزاحمت لپاره، د خپل ځان د بچاو لپاره، د کورونو د مال او جان د بچاو لپاره د اقدامونه پورته کوي او زر تر زره فیصلې واخلئ، کنې حالات بیخي خرابېږي.